د جمعات امام قاری اوفف خپلی ښځې د اشنا لپاره بېدردۍ سره قتل کړی. د دغې دپاره دې ښځې به دا غوښتنه کړې وه چې ما ته طلاق راکړه، زما زندګي تا سره نه تېرېږي. دغه ښځې ظالمې چې نوم یې نادیه ده او دغه نادیه ظالم خپل خاوند د یار باندې ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړو. مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چې د لم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زمونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا هلته ډېره واقعه مخې ته راځي چې نن د جومات امام دی او خپلې ښځې به ترې نه بار بار د طلاق غوښتنه کوله. دغه د جومات امام ورته وایي چې زه هېڅکله نشم کولی چې تا ته زه طلاق در ځکه چې ما بیا کو چېرې تا ته ما طلاق درکړه بیا ما نه غوښتل چې زه تا سره واده وکړم، ځکه زړه مې غوښتل چې زه تا سره واده وکړم او ته طلاق غواړې. یعنې د دې دا مطلب شولو چې تا ځان ته بل اشنا موندلی. خو ښځې ورته په جواب کې هېڅ هم نه ویلې. دغه نادیه خود بار بار به ترنه بیا دغه غوښتنه کوله، خو قاري صاحب به خپلې ښځې له طلاق نه ورکولو. ښځې د دې نه مخکې هم بل چا سره په موبایل باندې ګپ شپ او خپل کور ته به یې هم راوستلو چې قاري صاحب به په ګرمۍ کې به د شپې د کوټې د پاسه وده کېدلو، ښځه به یې لاندې وده کېدله. دا اشنا به یې ځان ته راوستلو په ګرمۍ کې او دا د ښځه به یې لاندې اشنا سره پرته وه چې د اشنا نوم یې محمد اشرف دی. اشرف ویلي دی چې په ژمي کې موږ سره ډېر سخت میلاوېدلو کوشش په ما کولو، خو ما سره به یې ښځه نادیه یعنې نه میلاوېدله. په ګرمۍ کې به ما سره هره شپه دا میلاوېدله د دکې د وجې نه چې قاري صاحب به پاس په کوټه باندې د ګرمۍ د وجې پروت او دا به لاندې بیا ما سره پرته او غلط کار به یې راسره کولو. خو نادیه ویلې چې زه محمد اشرف ته بار بار به ویلې چې زه تا سره واده کول غواړم، خو په څه چل باندې قاري اوفف د مخې نه لرې. په دغه شپه باندې نادیه خپل اشنا محمد اشرف راوستی دی او قاري اوفف یې پرې بېدردۍ سره قتل کړی دی. د هغې نه بعد بیا په چاره باندې ترېنه سټ لرې کړی دی او حلال کړی. مینهوالو خلک د داسې ښځو په اړه باندې ستاسو څه خیر دی چې اخر دې ښځې ته دې کومه سزا ورکړې. مینهوالو زموږ د سره ننني معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.